بل دا چې د روژې دا بعضې مسلې ګوره هر ملا پوهېږي نه، هر چا نه تپوس هم مه کوئ، دې دپاره خاص خلک او تپوس به د خاص خلقو نه کوئ. د علماء دیوبند دا فتوا ده او مولانا شبیر په دې کې مستقله رساله لیکلې ده چې په روژه کې سړی ستن ووایي نو روژه پې نه ماتي. ستنوال په مټ کې یا په پتون کې په دې روژه نه ماتي. روژه په هر هغه شي ماتیږي چې هغه جوف د دماغو او جوف د خېټې ته معدې ته رسي، په هغې روژه ماتیږي. چې کوم هغه مستقر د جوف ته کوم شی نه رسي، په هغې روژه نه ماتیږي. د انجکشن دوایي په غوښه کې سرایت کوي، او جوف د معدې ته هم نه رسي او جوف د دماغو ته هم نه رسي. تاسو خیال راغی؟ نو انجکشن والو باندې روژه نه ماتیږي. دنیا مولیان به درته وایي دارو پکې دننه لاړه نو څنګه روژه ماته نه شي؟ وایي نشته. او که ډېرې تنګولی دې مرۍ نه ونیسئ او په وله کې وغورځوئ. وایي ملا صاحب پکې نشته، په ارام کې. بنیادی خبره ما تاسو ته چې په هیڅ انجکشن روژه نه ماتي. دا تحقیق چې علماء دیوبند کولو او دا فتوا یې ورکوله، نو د دنیا ډاکټران او ماهرین را جمع کړي او دا ریسرچ یې وکړو چې د ستنې دارو کم ځای ته ځي. نو هغه تحقیق نه بعد بیا فتوا ورکړه چې اوس په دې روژه نه ماتي. د دیوبند علماو چرې جوګت نه دی ویشتی. که ته وایې چې ستنې دارو دننه لاړه نو په روژه کې چې سړی ولامبي نو د ویښتو د بیخ کې سوری دی که نه دی؟ د بدن د ویښتو بیخ کې سوري دي. نو په دې سورو کې چې اوبه دننه بدن ته لاړې شي پکار دا دی چې روژه ماتي شي. سترګو کې دارو اچولو باندې روژه نه ماتي. غوږ کې دارو اچولو باندې روژه ماتیږي، ځکه د غوږ کنیکشن چې دی هغه د جوف د دماغو سره دی، د سترګو کنیکشن ورسره نشته. استنجا چې کوئ د لوی او دسماتي ځای چې وینځئ نو ډېر به کولاو نه کینې. که لاندې نه اوبه دننه لاړې نو د هغې تعلق هم جوف د معدې سره دی، بیا هم پې روژه ماتیږي. خیال هم را بعضې سودایي غوندې سړی که نه بس خو لګیایي. نو دې وجې نه دا د اود څه باتای چی دا اگرباتای د ورځې بعضې دکانداران ځان ته لوګی کوي. د دې دا لوګی چې سپېږمو کې لاړ شي په دې هم روژه ماتیږي، ځکه چې د سپېږمو کې دارو اچولو سره هم روژه ماتیږي، د دې تعلق هم جوف د دماغو سره دی. سپېلني لوګی کول ځان ته هغه لوګي چې لاړ شي